نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. नया तालीमी साल और हमारी जिम्मेदारी د خپل ذمہواری د پیژندو د پاره د ټولو نه اهم ضروری خبره ده چې ته ځان پیژنې چې ته څوک یې. هو آر یو، اپنی آپ کو پہچانو. دا پہچان دومره ضروری دی چې یو ایس ایس پی دی عبدالخالق نومې دی په کویټه کې دی، نو هغه پټکې والی دی او غټه ګیرې پرېښې ده، نو هغه پولیس یې نه پیژني، نه پولیس ولاړو څه اهمیت نه ورکوي. نو دی ورته وی آی ایم ایس ایس پی عبدالخالق. نو خدا ویلو هغه وی سر 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 دا سر سر هغه ځکه وی چې هغه پیژندو. نو چې کله ته حاکم وپیژنې نو د حکم قدر به سره بیا لوي. زمونږ یو ډاکټر صاحب هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس ویو، هغه د پیښور هغه سپیشلایزیشن لا برطانیې ته ولېږون چې واپس راغی نو غټه ګیره پرېښې وه پټکې والی نو چا نه پېژندو. نو لیډي ریډینګ هسپتال ته چې راغی نه هغه سرو ټوپو والا به په ګېټونو ولاړو، هغو دننه نه پرېښودو. هغه ورته آی ایم ډاکټر کامران. نو بیا ورته هغې وی سر سر سر. پہچان ډېر ضروري دی. دیو جن وی من عرف نفسه فقد عرف ربه. څوک چې ځان پیژني هغه الله پیژني. نو ځان به پیژنو چې موږ څوک یو. د هغې نه پس به بیا خپله ذمواري چې زموږ کومه ذمواري ده د هغې د پوره کولو کوشش به کوو. وی تاسو موږ ټول چې یو موږ د الله خلیفګان یو، او خلیفه دې ته وایي چې الله څه کارونه موږ ته حواله کړي چې دا به کوئ. کله چې پرنسپل صاحب یا ډایرکټر صاحب په اداره کې نه وي نو هغه څوک نایب مقرر کړي چې زما د فرایضو زما د ذموارۍ چې دی لوک اپټر ته کوه، وی پلانې د هغه په ځای کار کوي. نو الله په څه کارونو کې د ځمکه موږ ته حواله کړې ده چې دا به کوئ. او د دې دپاره یو ټیسټ ارینج کړی و چې هغه زموږ نیکه پاس کړی و. وعلم آدم الاسماء كلها. آدم ته نومونه لاول وښول او فرشتو له نه ورتلل. نو چې کله د فرشتو نه یې تپوس وکړو نو هغو له پته نه وه. نو آدم پاس شو او ته ویلی چې فرشتې فیل شوې. نو آدم د پاس کېدو نه پس فرشتو ته الله ووی چې اوس دته سرنډر شئ، دته سلامي وکئ ځکه ده وګټله. نو ګټلې په څه وه؟ اسماء کلها. اسماء دې ته وایي چې د هر شي نوم، د هغې نیچر، د هغې پراپرټیز، د هغې فواید او د هغې د نقصانات ورته پته وه. ته ویلی شئ چې د بوټو علم ورته و نو دې ته باټني وایي. اته ورته وایي چې د ځناورو د زنده سرو علم ورته و نو دې ته زوالوجي وایي. اته ویلی شئ چې فزیکل لاس چې دي، قوانین چې دي، دې ته فزیکس وایي. نو دا ټول آدم علیه السلام د په مزغو کې کمپیوټرایز کړل، سټور یې کړل او هغه له ورتلل. چې کله ولا ورتلل نو د هغې نه پس ورته خلافت میلاو شو.
نو سبق زده کول ځان په خبره پوه کول دا د ذمہواری د پورا کولو وړومبنی شرط دی یو سړی په عثمانیه کالج او په غزالی سکول کې یا په غزالی کالج کې سبق وای نو هغه ته پکار دی چې د یو شي نوم ولم ورزي نیچر وتم پتاي لکه تاسو زما په لاس کې دا ګیلاس ته دته ګیلاس وای خو په دې کې دنه چې دته بچو سو وای او بوته وای خدا د عام سړي ټرمینالوجي د تاسو ته عام چې آدم علی السلام ته کمپوزیشن خوولیو چې دا اوبه د سنه جوړې دي نو تاسو برال سوای H2O نو ګورته په پويږي نو بیا زه تاسو عام چې H2O کې یو هایدروجن دی چې داغه دوه اټم دي یو اکسیجن دی نو هایدروجن څه کوي نو تب نه ته په جواب کې وای ایک خود جلتی ہے اور دوسرا جلنے میں مدد دیتی ہے نو بیا عام چې وبس کوي نو توایې جلاو کو بجھاتی ہے یہ ایک جلتی ہے دوسرے جلنے میں مدد دیتی ہے خو چې داغه نه کم پروډکټ جوړ شوی راځه کوي هغه مړی و دې ته وای چې تا ته پاتای وعلم آدم الاسماء كلها نړم باندې زی موارزه ما استاد دا چې مونږه په خبره ځان پوه کو نو چې کله ته په خبره ځان پوه کین نو درې ګروپه جوړیږي یو هغه کسان دي چې خبره زده کوي لکه تاسو یو هغه کسان دي چې خبره خې لکه دا یو هغه کسان دي چې داغي بچی دي نو پاره کې اکثر د مشرانو دي نو د چا په ذمہ باندې خول دي نو د چا په ذمہ باندې زده کول دي نو د چا په ذمہ باندې تربیت ته غي والدین وي دا درې واړه بخپل خپل کار کوي علم چې ده کنه د علم اصل منبع چې دا قرآن دی چې تا ته کوم راضي خود قرآن علم دومره ډیر دی چې د ارچا ظرف د ارچا لوخه دوره غټ نه چې هغه ابزارب کی نو دا مونږ چې کوم فزیکس کیمستري او د علوم وایو کنه فقه منطق په پوخاوي دا ستاره مازغه دیته تیاری چې ستاده مزغو ته دغه خبر راشي لکه وعلم آدم الاسماء كلها ما تاسو وي او تاسو د وبو په باره کې چې کوم تفصیل ما وی دا تاسو زکه په پوه شوي چې تاسو ظرف چې دی غره دی قابلو تاسو هایدروجن پیجندو تاسو اکسیجن پیجندو تاسو H2O پیجندو تاسو د وبو خاصیتونه پیجندل نو دغه علم تاسو په مزغو کې راغی نو دا مونږ چې دا دلته کوم سبق وایو دا خپل ظرف جوړو خپل لوخه جوړو چې د قران غ علم دې تراشي نو د چا ظرف چې سوره غټي دومره غټ علم هغه تراشي لکه ډاکټر قدیر ظرف غټو ناغه ته غټ علم راغی او ما تاره ظرف لک کمزور دی نو موږ ته به کم علم راځي نو د علم د پاره د لوخي د ظرف ته تیارولو د پاره د موږ دلته سار راځو او ماسپخین بیازو نو دا علم چې موږ حاصلو نو موږ خپل ظرف بڑاو د دې علم د حاصلولو د پاره زمونږ وی چې د اصل شی چې دی قران دی نو قرآن مونږ ته هدایت راکړي چې تبا یو سو احتیاط کې نه یو دا یو مونږ ته په دې سورته انفال کې یو خبره کړې و چې تاسو به داسې کوئ کنه چې قل الانفال لله والرسول تعالی پکار نه دي چې په پیسو مین شي کله چې ستا فکر ټول پیسو ته بیا علم نشي راته علم او پیسې دا د یو بل بنی دي نو چې ته یو خوشاله نو بل بیا خپکیږي دیو جن چې کم ډاکټران هغه ډوم باندې FCPS ډوم باندې کلاس وکي ان ډوم باندې ایگزام پاس کی اره دویم ایگزام نه مخکې پریکټس شروع کی جو چې خبرې کې جو فیل شوی وی الکه جو په اخر کې ډوپری دي وی مړه خو پریکټس ته نو کوم باندې چې کم خلک پریکټس کوي پیسو تکاروي نه سبق نشي زده کوله کم کسان چې د سبق د پاره روس ته تللی دي او هغه ته دا پته لګیدل چې د دې ځای نه کپڑا اوسه په روس کې خرڅه کې نو دومره پیسې پکېږي چې د روس نه چیدم راوړې په کراچۍ کې خرڅ کې نو دومره چې سټوډنټ دا کاروبار شروع کړي بیا په سبق نه کوي نو د سبق د پاره وړاندې شرط دا دی چې تبا د پیسو بد ذهن نو باسي this is something secondary کم خلق لکه یو استاد دی هغه PhD دی نه هغه ته ځان په دې بدکار چې زه پرایمري ته پڑھائی کوم دی اوس د علم قدر د سره نشته د سره د پیسو قدر دی او د کوم خلقو سره چې د علم قدرې نو هغه دې ته نه ګوري ځکه چې علم کو پیسوں کے ترازو میں نہیں تولتے
لومبنه شرط دا دی چې په پیسو به مین نه ځکه چې کم خلق په پیسو مینی نو کو هغه وکیلی نام بی اعتباري کاغه ډاکټري نو هغه بی اعتباري ډاکټر صاحب ته چې دا پته ولګي چې د دې سړي زړه اپنډکس اپریشن کوما ادا غریب خو ناپوه دی اره د په دې دغه کې په خېټه کې یو ګرده ده او دا ګرده کو ته ما وستن دې ته خبريږي نه او کو ما خرڅ کړو نو 2 لک روپۍ کوي جو خرڅینو خلک د ګردو کاروبار کوي په دې پبو کې یو ډاکټر صاحب نیولې او پښتونو او هغه د ګردو کاروبار کا نو کم سړی چې په پیسې مین شو نو هغه که زوی نو اکثر خپل پلار ولي او کاغه پلاری ناغه خپل خزولی د پیسو د لاس ار ناروا کې نړمنه شرط ده چې قل الانفال لله والرسول پیسې غي ته پرې دی کو په پیسو مین شوه نو تاسوي واتقوا الله دا یره دا د پیسو د امینا دړنه لری کوي او د خدای نه وایي دویم نمبر څه شي دویم نمبر شرط د دې لپاره دا ده الله تعالی چې په قران کې خولې وا اصلحو ذات بینکم پاپس کې روغه ساتي په کم ځای کې چې جګړه ډيري او کم خلق چې جګړ ماري او پرزول کوي 10 خلق سبق نشي ویلای دې ذکر نشي کولای ځکه وا اصلحو ذات بینکم پاپس کې به صلح ساتي نو کو د پرنسپل او د سټاف جګړې او کو د چاچا او د استاد جګړې او که د الک سره جګړې او که د نهم د لسم د کلاس جګړې د خلق سبق نشي ویل دي د جګړو نه دی وزګار بعضی بد قسمت خلکو ته چې ته ګوري مخې لدار شي یو فایل به پلاس کی وسکه وی خور میرا باندې رپورټ کړي دي یا په ماما باندې مونږ رپورټ کړي دي چې زما د مور برخه راکی او اکثر خلک اوس د عدالتونو هغه کم کس چې دغه ویشي د عدالت د اډرونه ویشي هغه وی بقل رالم پټول بونیر کې ګرځما ارشاد دغه کیس داخل کړي دي د جیداد په خپل ایسوک نور کې د بل نه غواړي ولې خلق په پیسو مین دي نو الله وی واصلحو ذات بینکم نو په کم کلاس کې او په کومه اداره کې چې ماحول فرندلی الته علم خوريږي په کومه اداره کې چې په आपस کې اختلافاتي الته علم نشي خوريږي نو وی لکه د سپریم کورټ د ججانو په منځ کې اختلاف ته نو وی عدالت نه ته د امید د فیصله د انصاف دغه تمه نشي کولای خدای مکه کو تا ته وی چې د جرنیلانو اختلاف ته نو بیا پاکستان د بچ کېدو څه چانس نشته نو اصلحو ذات بینکم دویم شرط ده دریم نمبر شرط چې په دې صورت کې ماته تا ویلو نو پاغه کې ماته ته ویلو چې ګوره چې ساده وکړو نو یو دا وعلى ربهم يتوکلون چرته په خپل استاد په خپل نسب په خپل کومبا په خپل وزیر اعظم په خپل جرنیل په خپل جج په دې اعتماد ونه کې اعتماد همیشه په الله کوه کالو غواړي دغه خلق بستا کارو کی اکالو نه غواړي دغه خلق به خلاف شي نو علی ربهم يتوکلون دریم شرط چې کته फायदा غستل غواړي نو چې توای چې اسباب ما برابر کړل سټډي می کړی دا پیپر می راغسته دي کو خدای کړي خین پیپر به می خوشي خو کو توای چې ماما می سپرډنټ ته او تر می انویجیلیټر ده او زماله چې نقل نه راکې نو چاله باور کوي نو تب تاسو خور ته نشي کېده وعلى ربهم يتوکلون پراپر کار بکې او نتایج به په الله باندې پرې دي دا دریم شرط شو سلورم نمبر شرط ستاره پاره چې قران وای نو وای الذين يقيمون الصلاه په یو شی به کمپرومایز نه کوي هغه چې مونږ بچرته نه قضا کوي early go to the bed and early rise د شپې وختي ود کېدل او سار مانځله پاسېدل دا د وډم باندې شرط دی زیرو ټالرنس دیته وي شریعت دا بالکل نه مانی چې ترې بیل مازه د دې وجنه د سکول اډمنسټریشن به بالکل په دې باندې دغه نه کوي چې وسړی د مون نه کوي هغه زمونږ سره یقیمون الصلاه ډیر ضروری دی او کم خلق چې رسار مانځله پاسي هغه په اسمبلی کې کم خلق چې رسار مانځله پاسي اپ مارنینګ واک کې کم خلق چې رسار له مانځله پاسي نو هغه ایکسرسایز کړي او چې کم کسان سار مانځره نه پاسي داغي ارسلیټي نو یقیمون الصلاه او بل ومما رزقناهم ينفقون سلورم یا پنځم نمبر صفت پکې دا پکار دی چې دا سړی سخی دا شوم نه دا پیسو په دومره مین نه چې په امتحان په حال کې یو الک لګیا دی په پین کې بالپاین وسره ختم شو پیپر کوي ملګری ته وای وې تاسو سره 2 پین نه دي مال راکا نو دی وای الو به در کوم دا په 15 کېږي چې ته مال 25 روپۍ راکې
ناغه دا خو امتحان حال دی ما خو هر سره بل ذریعہ نشته نو چې تعالی نه در کوم نو زه 25 نه زه بدل سل در کم خو وس دا شی ما الله کذب پاشم دې ته وای شوم دې ته وای بمما رزقناهم ينفقون نه ده دا سړی بچرته ګټونه کی ځکه دا سړی بو چې دا پین نه بلوم واخلا ځکه ستا ضرورت ته دا پوره کا دا 5 صفاتونه چې پکې نمبر 1 اصلي هو ذات بینکم پکور کې بروغه ساتو په وړو وړو خبرو به جګړه نکو نمبر 2 علی ربهم یتوکلون اعتبار به په الله کو چې هغه وړین دا کار به وشي دا غسر بن رابطه چې ما سټډي کړی دا ما کار کړی دی خو خدای ته په کې سر واچي دیو جنا د یو شي د پاره دعا دي سي نشته چې مال زیات کې صرف د دې د پاره چې ربي زدنی علما خدای زما په علم کې اضافه وکي نو هغه بره بوای دریم نمبر پریکټیکلی به شو کو چې مونږه اوبیډینټ یو هغه به الو شو کېږي چې مونږ مونږ کو 5 وخته او سلورم یا 5م نمبر مونږ به سنه پیسې لګو ځکه چې سړی پیسې خالص خود غرض شي دا سړی چرته شته کې دی نشي ګوره دا انسان چې دی دا د الله خلیفہ دی په دې کې یو قیمتي ځای دی هغې ته قلب یا زړه وي نو الله د یو حدیث مفهوم دی خدای پاک کوئی ځمکه او اسمان کائنات ما نشي ځایولی زه صرف د مؤمن پړه کې ځایېږم نو دا خپل رړه به لږ صفا ساتو مونږ ویلي دي کنه چې په کومه کمره کې تصویري نو هلته څه نه ځي د تاسو چېرته اورېدلې ده چېرته فوټو لګېدلې نو وایي څه ملایکې نه ځي که نه نو وایي چېرته چې سپی نو هلته کې ملایکې نه ځي نو چې په کم زړه کې حسدي په کم زړه کې تکبري او په کم زړه کې خودغرضي او په کم زړه کې جوټي هلته کې خدای پاک نه ځي نو که خدای پاک له په خپل کور کې ځای ورکو نو دا څیزونه به دړه نه وباسو څه شی به ترې وباسو نمبر 1 حسد نمبر 2 تکبر نمبر 3 جوټو دروغ او نمبر 4 خودغرضي دا صفتونه په مونږ کې ذاتی طور پکار دي چې دا مونږه د رڼا وباسو چې خدای پاک وته راشي چې خدای پاک وته راشي بیا به زمونږ رڼا کولاوي په مونږ کې کم خلق چې استادان دي او هغه پڑھائی کوي نو هغې له لاول څه پکار دي لومبنی ټکی چې دی د استادانو دپاره دا دی چې خپلو شاګردانو ته د ټیک او د غلط فرق وښیي دا شی ټیک دی او دا غلط دی دا د ټول نه ضروری عمل دی چې صحیح او غلط کا فرق آپ اس کو سمجھائے او بیا ورته ووایي چې که صحیح کار کوې نو نتیجه به یې دی او که غلطه کار کوې نو نتیجه به یې دی او دا یي لکه مثال په طور یو کس دی او هغه سیګرټ ډېر څکي ته ورته ووایي چې سیګرټ بین دي سیګرټ به ته نه څکې او که ته فرض که سیګرټ څکې نو نتیجه به یې دی چې تا ته به لنګ کینسر کېږي بیا به ټوخېږي او بیا به وینه غورځې زمونږ دا کم پاکستانیان چې دي که نه مونږ دومره ښایسته نه یو لکه د اردن دا خلق چې ښایسته دی او کله چې مونږ اردن ته تللو نو اردن د اسرائیل په بارډر باندې دی نو د شپې د اسرائیل لایټونه مونږ لیدل هلته بیت المقدس و نو د اردن کې څومره نوجوانان چې وو هغو ټولو چیلم څکو نو زما سره نور محمد ډاکټر صاحب و نو مونږ به ورته په ټوټه پوټه عربۍ کې وې چې تاسو به وینه غورځوئ ټول ینګ هلکان چې وو چې دومره ښایسته و او ټول ځای په ځای ناست و د اوږد چیلم ورسره و هغه عربي چیلم د هغې نه به یې راښکل دغه قوم چې دی دا د اسرائیل د مقابلې ځکه نه دی چې یو سړی چیلم څکي او خراش کې وینه غورځوي اب د اسرائیل څه مقابله وکړي ایمان هم نشته او صحت هم نشته نو ته به خپل سړی په دې پوه کې چې دا لوګی چې دی دا نسوار دا سیګرټ دا چیلم دا غلط کار دی د هغې په ځای باندې د ټول نه بهترین شی د وجود ته د بوو دپاره لسی ده پی دي شملی دي او یا ستا د ګوړې شربت دی خو دا ستا د پیپسي ستا د کوکاکولا دا هم ستا دپاره زهر دی کم خلق چې کوکاکولا ډېر څکي نو کډنی سپیشلیست ډاکټر رضوي په کراچۍ کې دی هغه سوال کړی دی چې یا قومه تاسو کوک مس کوئ ځکه د ټولو خلکو ګردې خرابې کړي نو ته ورته صحیح او غلط وښیې چې دلته کوک پروت دی او دلته شملې پرتې دي نو ستا دا شملې ډېرې قیمتي دي او موږ چې په MBBS کې وو نو په بایوکیمسټرۍ کې دا الفاظ ما ته یاد دي د بیسټ بیوریج از لسی د ټول نه ښه څکل چې دي دا هغه شملې دي چې ما ته ورته سپک ګورو
نو د استاد ذمہواری دا ده چې هغه غلط او د صحیح فرق خلقو ته وښي او خلق په دې پوه کړي چې غلط څه شی دی او صحیح څه شی دی. دویم نمبر ذمہواری د استاد دا ده چې دی به ډیسپلن قایم ساتي، په ډیسپلن باندې به کمپرومایز نه کوي. هلکه په لینډ کې به راځئ نو بیا په لینډ کې د دې لینډ ثبوت دا دی چې صفونه موږ نیغ ساتلو سار مونځ چې موږ کاو. موږ ته امام استاد ویلو اگر چې یو امام دا نه وایي دا د هغه ډیوټي ده چې ووایي چې امام استاد به راوګرځي او دا به وایي چې سوو صفوفکم سوو صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة. دا خپل صف نیغ کوي، د چا صف چې کوږي خدای پاک به ولړه کوږ کړي. د دې نه بله غټه خبره شته؟ نو چې دلته کې آلته کې سب کو نیغو نو دلته به لینډ نیغي. نو چې چرته ځې نو ته په لاین کې ځې د لاین د ډیسپلن پابندي به کې وردانګې بنا ته به په دې دروازه وځې. دا دروازه د وتو دپاره ده، په دې کړکۍ به نه دانګې، دا د دنګلو دپاره نه ده، دې ته ډیسپلن وایي. نو بیا به استاد صاحب دا ورته ویلي چې هاسټل میں سب لڑکوں نے صبح 7 بجے پہ سار سکه وای تاسو ته سوې ब्रेकफास्ट का ना सुबह 7 बजे सब ने टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आना है, जो 7 बजे नहीं आया उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी. वही दे मरीना वही जरा लिखली दर कोम चे दे नमरी वर न केवला वही चे मास्पखीन बड़ोड़े खोरे. रात को 8 बजे आपने डाइनिंग टेबल पर आना है, जो रात को 8 बजे डाइनिंग टेबल पर नहीं आया उसको रात का खाना नहीं मिलेगा, वो सुबह खाएगा. प्रेश टोलश पहुँच गए पातिशी दा सज़ा न दा दा नतीजा दा दे तो सज़ा मुआया वह इसका नतीजा है. نو کله چې دا ډیسپلن هغه ته پته ولګي چې ماښام ځنین د بیا وره ټایم پابندي به د هغې نه زده کي. دا د ټایم د پابندۍ لپاره قرآن کې خدای څه ویلو؟ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. په ټایم به کې نو هر کار به ستا په ټایم وي. لکه ته وایې چې په 8 بجې به حاضري نو چې 15 منټه کم په 8 ته را رسېدلی، اته چې وایي چې په 2 بجې به چوټي نو چې په 15 منټه د پاسه په 2 ته د دې ځای نه وځې. د ټایم پابندي. نو دویم نمبر ذمہواری د استادانو دا ده چې هغه به خلقو ته د ڈسپلن پابند کوي، به ٹھیک اور غلط ان کو سمجھائے، اس کو ڈسپلن کا پابند بنا دے. اور بیا دا ورته ویلی شي مثلا د شپې رات کو 9 بجے کے بعد ٹی وی دیکھنا بند ہوگا. دیو جن چې کوم خلق موبایل به ته بند دی د 9 بجو نه پس د شپې به یا خو سټډي کې یا به آرام کې، او ارلی ان د مارننګ به وختي چې کوم ټایم پاسې په هغې به پاسې، هغې نه پس به بیا موږ ایکسرسایز کو. دا مغول نه دي، دی بیللي په څه وه د دې بادشان به ټوله شپه ویښو، ډانسونه به یې کول، سار چې به پاسېدل نو 10 بجې به وې، مخامخ انګریزان راغلي وو، هغې به مارننګ واک کو، ایکسرسایز به یې کو، د هغې نه پس به یې ناشته کوله، او بیا به یې خپل د دفتر کار خلاص کړی چې د مغولو بادشاه وپاسېدو. او مغولو بادشاه چې به پاسېد نو بیا به هغه ناز کو. نو دا به بله خبره یاده ده چې استادان خپلو شاګردانو ته او پلاران خپلو بچو ته دا په ذهن کې کیدي چې د خدای پاک ناز ډېر بدی شي، نیاز یې خوښي. سماوي ناز یې بدی شي، څه یې خوښي؟ نیاز. ناز دې ته وایي ما صدقې. دا مور چې ته وایي چې زار شم دنه دغه وړوکی چې دا نیا ته هر وخت زاریږي، دا مور ته هر وخت زاریږي، دا اکثر چرسي، دا اکثر ډاکوي. ځکه دا مور یې نه پرېږدي ډسپلن ته، دا نیا یې نه پرېږدي ډسپلن ته. وی دا یو دی. نو کم ماشوم له چې مور په خوله کې نوړی ورکوي دا د ده نه بدقسمت ماشوم بل نشته. نو دیو جن تاسو په دغه کې په پینډۍ کې یو کالج دی، هغې ته موږ ګارډن کالج وی، خو دا ګورډن کالج دی. دا مسټر ګورډن راخ کړی و د انګریزانو په زمانه کې، او ګورډن چې دلته راغی نو دلته کې په کالج کې پړهایي کوله، او بیا چې انګلینډ ته لاړ نو بیا یې زموږ په باره کې یو تبصره کړې وه. وی تاسو قوم ته خو زاریان یم. وی څنګه؟ وی دا ردي میندې دي که ردي نرسانې دي که ردي وینځې دي. وی ولې؟ وی بوټان ولا هغه پالش کوي، بستره ولا هغه غوړوي، نوکونه ولا هغه پرې کوي، بیا لا ولا په خوله کې ډوډۍ هم ورکوي. وی دی چې لږ لوی شي نو بیا یې ښځه وینځئ، نو چې کله بیا نور لوی شي نو بیا تې بچي راورسي نو هاتې چاپېره ګرځي. دا سړی په خپله کار نه کوي.
نو چې کله ته په خپل کار نه کې نو بیا به ته بیا به ته سست او سست خدای پاک بدی شي. نو دیو جنا زما ستا بل ذمہواری دا ده چې د خلقو په ذهن کې دا خبره کېږي چې ته به سست نه چست پي. نو دا هلکان به څه کوي؟ خپله بستره به څه کوي؟ په خپله به یې څه کوي؟ دا را سره تاسو ووایه. ماسخوتن به خپله بستره په خپله غوړئ، سار به خپله بستره په خپله راټولئ، خپلې سپلی به په خپله پالش کوي، کو کولی شي نو خپلې کپړې به په خپله استري کوي. نو که ته مور ته جاړې چې تا پکې پرتوغاښ نه دی اچولی نو ته پکې واچوه که نه څه چل به وشي. نو دا یو ذمہواري ده چې خپل بچي خپل دغه چې دي هغه د دې عادت کې چې هغې کې ډسپلین یې په هغې کې محنت یې سست جوړ نه شي. نو چې کوم ادارې هلکان او د کمې ادارې طالب علمان او استادان دا چې چستی دا ګټه کوي او کوم چې سستی دا تباهي راولي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شنو نه پناه غوښتلې ده یو په هغې کې سستی ده چې خدای پاکه زه پناه غواړم ستا نه د سستۍ. نو سستی به نه کوي، د سستو نه به خلق ساتي. یو بله خبره چې کوم د ټیچرانو د طالبا د والدینو دپاره ضروري ده هغه ده چې ماشومان چې دی مسلسل تپوسونه کوي، سوال کرتے ہیں تو بچوں کو سوال کرنے سے نہ روکیں. وی ولې وی ستا را مازغه نه دي هلکه دې له به اوبه راوړې ایدشته نو هغې کې دی وی ستا را مازغه نه دي دا سوچ کوي. زموږ دا مازغه چې موږ غلي یو نو دا موږ سوچونه کوو. نو کله چې موږ سوچ کوو نو که ستا خبرې شروع کړې نو خلک وایي چې سودایي دی. او ماشومان سوچ نه کوي خو مسلسل خبرې کوي. که ته فکر یې دا ماشومان چېرته وي نو دی ځان له غږېږي. دا ولی مشران او ماشومانو کې دا فرقي چې مشران آر تھینکینګ آل د ټایم. که ته اوده قدر ته نه دا مازغه لیګی کار کوي نو که ته ریبل کې نوم کار کوي نو دی لیګی سوچونه کوي او ماشومان چې دی تپوسونه کوي. نو کسی کے سوال کرنے پر پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچنے پر پابندی لگا دی. نو کله کله یې کوي نو هغې ماشوم خپل بابا ته وی چې دا څه دی نو ماشوم هغه بابا ورته دا لکه دا پکې دی نو ورته بیا یې بابا دا څه دی نو هغه وی دا پکې دی. نو ماشوم نو ورته بیا یې دا څه دی نو وی دا پکې دی. نو بابا یو خیارو نه په ډایري کې ولیکل چې په دې تاریخ د ماته شپېته پیرې تپوس کړی و هماغه ورته شپېته پیرې ویلي و. نو بیا بابا بوډا شو نو دا له خو ځوان شو نو ده ورته دی بابا یې ورته بچي دا څه دی نو ده ورته پکې دی. نو هغه ورته بیا یې بچي دا څه دی نو بابا څه مازغه مې خورې خو پکې دی که نه نه پسې ډایري راغستې ده وی بچیه تا دا تپوس زمانه شپېته پیرې کړی و خو ما تا ته نوم قارېدلی خو چې اوس زه بوډا شوم ستا نه تپوس کوم ته ما ته قارېږي. نو دا یي چې کله ستا نه تپوس کوي نو تا له پکار دی چې هغې نه روکاوې. او د ټولو نه غټه خبره چې د ماشومانو دپاره دا ده چې ان میں غصہ کنټرول کرنے کی عادت ډالے. کم خلق چې خپله غصه نشي کنټرول کولی هغې د ورځې لس جنګونه ګوري او کم خلق چې غصه کنټرول کولی شي هغه ډېر شی جنګونه په روغو کې بدلی. نو په قرآن کې چې کم صفت دی د خلقو نه یو ټکی زه هم یو برس تاسو خامخا وایئ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ غصه بس کې. نو د غصې څکلو دپاره اسانه فارموله دا ده چې آپ اپنے سر کو ٹھنڈا رکھے اور پیر کو گرم. نو کوم هلکانو چې جنګي وی دا کم ځای دی وی دا کلپاڼی دی وی دا کم ځای وی دا د ریګا وی دواړو جنګ وکړو وی ریګا والو خپلو ته ټلیفون وکړو کلپاڼی والو خپل ته وکړو انہوں نے سر کو گرم رکھا تھا ځکه ولا قار ورغی. نو سکول نیم پرابلم جوړ کو ابروز پہلے کې دغه واقعہ شوی وه. اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ آپ نے سر کو کیا رکھنا ہے ذرا ستا سو ہے ٹھنڈا رکھنا ہے اور کس کو گرم رکھنا ہے پیر کو گرم رکھیں گے تو آپ ایکسرسائز بھی کر سکیں گے کلاس میں بھی جلدی جا سکیں گے اور آپ پلے گراؤنڈ میں بھی جلدی جا سکیں گے اسمبلی میں جلدی آ سکیں گے. مثلا آپ محنت کریں اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. نو څوک چې کله تاسو سار لامبئ دا خپل سرینځئ نه په یخ اوبو وینځئ چې دا ټنډئ او یخې اوبه په دې خلګي د ګرمو نه. نو آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور اس کو گرم رکھیں پیر کو گرم رکھیں. او دا کار چې ته کوې نو د دې بل نوم څه دی صبر. دې ته صبر وایي. صبر کی عادت ډالے او چې کومو خلقو د صبر عادت ډال کړی دی
نو یو ټکی زوم دارا سره بتا سو یوسف علیه السلام د یوسف په سورۃ یوسف کې دی فصبر جمیل. جمیل خیسته ته وای صبر ډیر خیسته شی دی. نه که سړی ته یو زیاتی خبره وکړه اته ته وای چې مړه ته اسی خپه کېږي زما دا مطلب نه نو دا خبره فصبر جمیل. او بل آیات چې د صبر په باره کې هغه ده وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا. خدای وی زه بدله جنتونه هم درکم ریشمی لباس هم درکم ځکه چې تا صبر کړي. وی صبر بس وخت کې وی زه نو ټیسټ علم کنه. نمبر 1 صبح اٹھنا صبر سار چې ته وختي پاسې دا به الو ته کې چې پتا کې صبري او ته خوب څه شي کولای شي د خوب قربان کولای شي. کم خلک چې خوب قربانولای شي په دې کې صبري نو دې د سار منزله پاسي. او کم خلک چې د سار د منزله پاسې ایکسرسایز کوي او د کېږي نه په دې کې صبري ځکه دې قرباني ورکولای شي. او کم کسان چې خپل سکول ته د وخت نه مخکې را رسېدلی که گاډی لیټ شي خو د ډرایور استاد غلطي وي خو دې په خپله وختي را رسېدلی نو دا په دې کې صبر دی. یو بل صبر په دې کې دا دی چې د روژه نیولې وه نو صبر یې کړی و. بل صبر دا دی چې حج له اوس خلق روان دی حاجیان به صبر کوي نو د صبر د برکته حج کیږي. او بل پکې دا وه چې په خپلو خواهشاتو باندې پابندي ولګئ. دلته به کباب خورم دلته به تیکې خورم په یو کس بل زه درد راغلی نو ما ورته مې دا درد باندې ولې راغی نو بیا ولې مونږ اپریشن وکړو. خیر هغې غریب خو وی چې دغه ته تلو مې اسلام آباد ته په ایرپورټ باندې پلانې ریسیو کاو نو پلانې پراټه هغې ته بل څه ټکوي دہی پراټه یا انډا پراټه وی انډا پراټه وخوړل د هغې راپاسې باید دړ راغی نو که فرض که ته انډا پراټه هر وخت خورې او ښه دې کور ناشته کړي نو بیا به تا د په خېټه به بیا دړ راځي بیا به برداشت نشي کولی. امانت ساتل ډېر ګران کار دی. خیانت کول ډېر آسان کار دی. چې ته کله امانت کې او خیانت نه کې نو دا د صبر مظاهره ده. او دا یاد ساتئ چې ټول ګران کارونه د جنت نه غیر چاپیره دي. حجبت الجنت بالمکاره. کته جنت ته ځې نو د هغې نه ډېر غیر چاپیره شپولونه دي. دا شپولونه به کراس کې او دې ته تکلیف وي. دا تکلیفونه چې ته برداشت کې نو الو به کېږي نو دا په صبر به کېږي. یو بله خبره چې زما ستا په ذهن کې کېږي هغه دا ده چې موږ په سفر روان یو او دا سفر ډېر نیچرل دی. مثلا اول موږ څه یو منها خلقناکم موږ څه یو پیدا شوي یو چې پیدا شو دویم کار به موږ څه کوو داخلي ګوبندې ته څه وایي تعلیم به حاصلو. نو چې کله تعلیم حاصل کړو نو بل سټیج سره بیا به نوکري ګورو جاب د حلال رزق دپاره او یا به کاروبار شروع کوو یا به زراعت شروع کوو. درې شو. څلورم نمبر به بیا څه کوو ودونه به کوو. نو بیا به څه کوو بچي به پالو. په آخر کې به بیا څه کوو مړو به. نو ګوره دا شپږ مې راته وویې. نمبر 1 هم پیدا ہوئے نو بیا به څه کوو موږ به څه حاصلو دا را سره تاسو وایي تعلیم. چې تعلیم وشي نو بیا به د حلال رزق دپاره جدوجهد کوو. چې کله د حلال رزق جدوجهد دا مسله حل شي بیا به څه کوو واده به کوو. چې واده وکړو خدای بچي راکړي د هغو تربیت به کوو بیا به په آخر کې مرو. دا سفر دی. د دې سفر دپاره موږ له یو سورلی پکار ده. دا سورلی به یا د صبر سورلی وي یا به دا د خودغرضۍ او د ایرس سورلی وي. نو کم خلق چې د ایرس په سورلی کې نو هغې انډر پلی شروع کړي. کمو خلکو چې انډر پلی شروع کړي دي نو هغې خپل جایدادونه ټول څه کړي خرڅ کړي. نو موږ به د صبر په سورلی باندې خپل صبر کوو. یو څو څیزونه دي چې د هغې نه به ځان ساتو او هغه زه تاسو ته کوم هغه د غین په صورت کې دي. نو زه چې اراده وکړو چې دا 15 غینونه به نه کوو په هغې 15 غینونو کې ړومبنی غین چې دی هغه غفلت دی. غافل ته اګنورنس وایي چې کوم سړی اګنور کوي دا سړی کلاس اګنور کوي نو په کلاس کې نه نو شاته ناسي او سبق ته غوږ نه یا په موبایل کې ګوتې وخي او یا په کامپۍ کې ګوتې وخي یا چېرته څه ډرایینګ ځان له جوړوي نو دی غافله دی. نو کم سړی چې د غفلت شکاري دغه استاد دغه کلي ته راشي سلام ورته نه کوي یاره وایي زما ورته اډو فکر نه نو د هغه مور نه جوړی دی وله دوایي نه راوړي. نو زه ته هم ته یوازې ولې رالې نو هغه وایي هغه تللی و کرکټ له او وایي چې سار راشي نو موږ وایي تا هغه د سره ول نه راتو وایي نه پاسېدو نن د اتوار ورځ وه او وایي زموږ زارش نه شو ځکه دا غافله دي. نو د غفلت نه به ځان ساتې ایکټیو به نو کم خلق چې غافل شي نو دا غو ډیر زیات نقصانی. نمبر 1 سستی. اذا قاموا الى الصلاه
قامو کسالا دي چې منزله زینو په سستی زینو اکثر ته رکعات شوی ته ګوري کنه چې کله امام نیت تړي نو لس کسي چې سلام ګرځي نو شلی د دې لسو کسو نه 2 رکعات یا رکعات شوی دا کسالا ګروپ ته نو کسالا ګروپ نه بزان ساتلو د پاره دویم بسې دویم دغه پیدای چې تبا په غیر مفید کارونو کې مصروفه غیر مفید کارونه سي یو پکې کیرم بورډ دی دې کې تاسو څه فائدہ ده یو پکې پردې میچ قتل دی په دې کې تاسو څه فائدہ ده یو بل سره غپ شپ لګول دي ټو کیل د ټایم دا ټول د غافل خلکو کار دی نو غفلت موږ لغټ نقصان نه کینو باندې غین سو تاسو راته وایي غفلت نو دویم نمبر غین چې دا غین بزان ساتو اغا غیبت دې ته چې د خپل کلاس پیلو بد چرته کور موایا د کور د خلکو بد چرته په سکول کې موایا کومه خبره چې هغه خبر شه د نه خپکیږي د غیبت وای دو شو دریم نمبر کار چې دی غین چې دی هغه د غرور درسه تاسو وای غرور چې ز پلانې خېله ماده پلانې دی دې پکې لا چاره واسته چا چې غرور او تکبر کړي دی همیشه تبا کیږي خدای پاک ول دې سي پندو ګوري چې وې پاګه کې ګيري نو غرور بنکو درې شو نو یو بل پاتې شو دې ته وای غلول دو خیانت ته وای چې تعالی څوک څه شی درکې اته ول واپس ورکې تا ول خراب کړي نو تاسو سره څه امانت دي دا هاستل کمره امانت ته داغه بیٹ امانت ته داغه وصلخانه امانت ته داغه کچن امانت ته داغه ټیبل امانت ته نو چې په دې ټیبل تا کانو غوړه نو پکار نه چې په دې باندې تاسو ځای په ځای دغه کړي ساس کې کړي دلته پنګولې پروتي دغه ځای پیاز پراتی او دغه ځای کې ستانه د فروټو څخه چلکا پاتې شوی نو دا ته په امانتو کې خیانت کې نو تعالی چې کومه بستر موږ درکړو پاستل کې دا به سچ موږ ته واپس کې دا به تصفا ساته او کم ټایلټ ته چته لاړې نو ته په فلش راکاږي اكو بنوي د بار نه بو بوړې خو هغه فلش په دغه کې اب پاکې نو الو به راوځي دې ته امانت وای نو په امانتو کې با خیانت نه کې زکه چې غلول دې ته وای او بل دې غلو غین لاو واو غلو دې ته وای چې ته انتها ته لاړ شي بعضی زامن انتها ته تلی ناغه په سره عام وای زما پلار چې په کومه پارټي کې زو پاغه کې نو زه ته هم هغه دوزخ ته زی هغه ماته کو پلار مې دوزخ ته زین زو سره دوزخ ته زم دې ته غلو وای چې وسړی له دومره اهمیت ورکړي چې د خدای د پاسه کې کاغذ تاره پارټي لیډري کاغذ تا دوسی کاغذ تا پلاری یو ډاکټر صاحب نه ما تاسو کو هغه زما پلار کو دوزخ ته زین زو سره زم نو زما پیړه وسوځېدو مې دې سره زینا خدا دې د کفر کلمه ده چوي نو په یو سړی دوره مې دل چې هغه د خدای نه زیات قیمت تور کې نو کاغه خدای ته کنزل کین ته وای زه خیر ده دې ته غلو وای او د دې یو مثال تاسو له در کوم لکه بعضی خلق په دې مانزه کې امین په زور وای او بعضی خلق نه وای نو په دې لاهور کې یو ځای کې څوک راغلی دی نو هغه امین په زور وای داغه نور خلق په زور نه وای ناغه استاد ته سلام وګرځاو دې ته اوس غلو وای او استاد سے سلام وګرځاو ناغه په اردو کې وی پیچھے کوئی کتا بونک رہا تھا شاته اوس پی غپل دا زیاته ده دا انتها ده هغه الله اکبر وی تا ته قبول نه ده ته ما خود دې الفاظ بنوای یار یو سړی په باره کې چې پلانې څه شه ده دا هیڅ سړی نه ده دا دی نه بیا وای بد خنزیر ده نو بیا نعوذ بالله وای په زنا کې شوی ده نو خو ستا په دې شین د خدای بنده دوره خاصه ولې نو دا 15 سيزونه دینه بزان ساتو زه یو بیا وامه بیا خپل خبره ختمو نمبر 1 غفلت دویم را سره وایي غیبت نمبر 3 غرور نمبر 4 غلول دوکا برچا سر نکو او نمبر 5 غلو چې دې 15 سيزونه نه بچو ان شاء الله چې زمونږ د آینده تعلیمي سال به په خیر تیر شي او الله به مونږ او تاسو لا د خیر فیصله وکي خدای دې مال تاسو له عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين